کله ښځې ته طلاق ورکیږي نو دې کې لکه مسله ده او هغه دا ده کومه ښځې ته چې طلاق میلاویږي دا به د درو حالو نه خالي نه وي یا به د دې واده شوی یا به نه وي شوی کو واده نه وي شوی نو بیا د دوه حال نه خالي نه ده مہر به مقرر شوی یا به نه مقرر شوی څه صورتونه شو ټول درې شو کنه چې کله خځه د طلاق ویلای شو یا د شادي شوه یا د غیر شاد دا واده به شي یا د واده نه شي صرف پیدن بشي کو واده شي یو حکم د کو واده نه شي بیا به خالی نه وي په نکاح کې مہر مقرر و یا به نو ټول صورتونه شو درې کله خځه ته چې طلاق میلاو شو او د دې واده شو یو واده نو شو خلوت صحیحه شو خلوت صحیحه پیژنه کنه واده نه دي شو خزه خاون یو ځای کې چرته ځان لشي دي اصل یو ځای شي دي خزه خاون نکاح شي دا واده نه دي شو خو اصل یو ځای شي دي واده ځای کې ځان په دې سری باندې د خزه له پوره مہر دي څه شي دې خاون د خزه ته طلاق ورکړه د واده نه ورستو یا خلوت صحیحه شوی وو نو د دې خزه پوره مہر رسید خاون سره دا خاون با دې خزه ته پوره مہر ورکړي دا مسله یو شو دویمه مسله هغه ده چې خاون خزه ته طلاق ورکو واده نو شو صرف پویدن شوی و او په نکاح کې د خزه مہر مقرر شوی و نو څومره مہر به ورکړي نیم مہر به ورکړي نیم مہر نه ورکړي صرف پویدن شوی دا واده نه شوی نو څومره مہر به ورکړي نیم مہر به ورکړي چې کوم مقرر شوی دا غي نه دریم صورت دا ده چې خاون خزل طلاق ورکو واده هم نه شي واده له مخکې طلاق ورکو صرف پیدل شي خو په نکاح کې مہر نه مقرر کړي دې خزل څه شي متعه څه شي ورلا متعه څه شي دې لپاره هیڅ نشته جوړه جامه څه شي ورلا جوړه جامه بس جوړه دې ورلا خاون خپل والی په هزار بوله والی بس دک بوله والی شو صورت شو درې یو صورت کې پورا مہر دویم صورت کې نیم مہر دریم صورت کې خو په دغه صورت کې د متعه واجب ده په دغه صورت کې متعه چې د خزه واده نو شو په نکاح کې مہر نو مقرر شو خاون طلاق ورکو دا جوړه جامه د خزه له واجب دي یو متعه مستحب ده مستحب متعه کما ده چې خاون خزه طلاق ورکو پورا مہر ورکو یا نیم مہر ورکو دا غي سره جوړه جامه دی ولر دا جوړه جامه راځي کې څه مستحب بس دي ورسې ترجمه پاتې شو لا جناح نشته گناہ علیکم پتا سبحان ان طلقتم النساء کجر طلاق ورکړی تاسو خزتا ما لم تمسوهن چنی مسکړی تاسو دی لره مراد نه جنا ده او تفرضوا لهن یعنی مقرر کړی تاسو د دې لپاره فریضه مہر ومتعوهن نجوړه جامه د دې لپاره د علی الموسع په مالدار باندې قدر داغه د وس موافق وعلى المقتر فغيب باندې قدر داغه د وس موافق متاعا سامان دے بالمعروف تخی طریقے حقا دا ثابت دی علی المحسنین پنیکانو باندې وان طلقتموهن کجر تاسو طلاق ورکو دی خزو لرا من قبل ان تمسوهن مخکر دین چې تاسو مسکړی دی لرا مراد ته جنا وقد فرضتم لهن او مقرر کړی یو حالیه دی وقد فرضتم لهن حال دار چې کړی تاسو د دې لپاره فریضه مہر نفنس په نیم ماخه مہر ده فرضتم چې مقرر کړی تاسو یا مہر مسمى چې وته ویل شي الا ايافونا مگر دا چې داخذ مافیو کی اے داخذ ورته واده می در سره نه شي نیم مہر می در سره کیږي خو زدا نیم درکم څه شو پاتې شو الا ايافونا مگر دا چې داخذ مافیو کی او يعفو الذي يا مافیو کی خوا کس بیا دې چې کلا ځا کې حقوق النکاح غټه د نکاح ده نو خذ مافیو خدای چې مہر بنات کوم سره بسنګ مافیو کوي او بيدي الذي او يعفو الذي بيدي عقدة النکاح دین څه مطلب دی نو د دې مطلب دا دی چې خاون ورته د هغه مہر نه زیاتی ورکړي خاون دې تاسو کې زما سره نیم مہر او خیر دې بدر مسدر کم پورا درکم دا عفو د طرف د خاون نه او يعفو الذي يا معفو کې خاکس بيدي چې پلاس دا کې عقدة النکاح او د نکاح دا وان تعفو او تنافو کو تاسو اقرب دا قدر ډیر نږدې د تقوا تا
ولا تنسوا الفضل او نور الفضل بينكم تخفل منس کې سمانا چې د یو بل سره وخت تیر شوی دی نو خیر د یو بل باندې سود مینه او کوي خیر د چوس جدای اعلی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى بما فاسبان تعملون چې تاسو کوي بصیر لدن کې دی حافظو پابندي کوي علی الصلوات په منځونو باندې